د خپل کوروالا سره ترکاري پخوم، جامې ورسره وینځم، نغري ته ورسره ناست یم. یو دا روټۍ دغه کول دا ماله نه راځي، باقي نور زما په نګرانۍ کې هغوی چې دی نو دا روټۍ پخوي ماله چې هغې ته څه قسمه تر دې پورې چې د هغې ته د چپلو ضرورت شي هغه خوا دې خوا بیا هم ورله زه اوچتوم را دغه کوم چونکې بچي دي هغوی خو دونه احساس هغوی سره نه وي. هغوی خو وایي چې بس ټیک ټاک مور هم د ټیک ټاک سترګې دي. کوروالا زما لکه ډېر ارلی ایج کې واده نه بیا 2 کاله یا 2.5 کاله بعد داسې د هغوی نظر کمیدو باندې شروع شوله او ډېر تیزۍ سره کمیدل شروع شو. چونکې هغه ټایم کې زما مالي حالات ښه وو، ما هر قسمه د هغې علاج معالجه وکړله خو هغه به عرضي طور به هغې فایده ورکړله. میاشتې یوې نیمې پورې به د هغې نظر گزاره کوله، بیا به هم هغه رنګ تیزۍ سره نظر کمیدل شروع شو. ضرورت مطابق ساخلی پخلی به کولو، دی جامو ته اور 2-3 ځل ولګېدله. نو دې خبرې زه ډېر زیات پریشانه کړم او دا ما دې دپاره سوچ بچار شروع کړو چې یار زه بار یم او دلته کې زما کوروالا چې ده اور ولګي، خدا نخواسته بجلی شارټ نور څه داسې دغه ورکړي، د داسې روزګار انتخاب ضروري و چې هغه کور باندې کېږي. نو د ورځې ما دی له مټیریل تیار کړي وي، بیا د شپې چې دی تقریبا 9:30-10 بجې دی کار ته کینی، 11-12 بجو پورې بیا دی چې دی کار کوي. زه چې چا دپاره دا کار کوم نو هغې خالصتا همدردۍ په نقطه نظر باندې ماله دا کار را کړی دی. هم ماته وایي چې مسلسل بس ټول کار پوره کال تاسو کار کوئ او ماله راوړئ، چې څومره هم تاسو کار کولی شئ راوړئ. زما طرف نه به لکه تاسو ته څه انکار نه وي، که هغه سیزن وي او که آوټ سیزن وي. زما د کوروالا نظر چې دی هغې ته لینزز لګېدلي دي خو هغې هغه رنګ نه ویني او هغه رنګ نه ګوري څنګه چې لکه یو عام سړی کتلی شي. نو هغې قدم قدم باندې لکه د یو هیلپر ضرورت دی، هغې ته د یو خادم ضرورت دی، بس زه د هغې بس یو هیلپر یم، لکه لاس نه نیسم او بس څه ضرورت یې هلته بوزم راولم. ما ټولو نه غټ خواهش دا دی چې زما لوڼه چې کمې دي، چونکې ما ډېر د بېعرضۍ او ډېر دغه ژوند تېر کړلو، چونکې خاندان ټول انپړ او ټولو ما سره بایکاټ وکړلو هم په دې وجه باندې. زه یم چې زما لوڼه زه امپاور کړم چې دوی ته هغه مسایل نه وي کوم مسایل چې ما فیس کړي دي.